رب کائنات جل وعلا دې قادیانیان غرق او تباہ کی. قادیانی واجب القتل لے چې کومه ملګری دی او ورسره واجب القتل دی. موږ او تاسو یې په ګرانۍ کې اخته کړي یو، کله په جنګونو کې اخته کی، کله راته ټیکنالوژي راوړي، یعنی په مختلفو سیزونو باندې مسلمانان خپلو کې واچي، علما واچي، اختلافات جوړ کی، جنګونه جوړ کی، او هلته کې قانون جوړېږي، هلته قانون جوړېږي. خو انشاءالله هغه د داسې مدني جانان خلاف قانون جوړېږي که زموږ سترګې پټې وي د مدني جانان سترګې غسل کولی، که موږ کې طاقت نشته نو هغه مدني جانان کې اوس هم طاقت شته دی. انشاءالله د مدینې منورې نه چې څنګه قیصر او کسرا او شام او د مسیلم قذاب د مدینې منورې د مرکز نه د هغې بهتوني شوې وه او د هغې ترړې وتې وې. انشاءالله دا مو ایمان دی چې د مدني جانان په نظر شفقت باندې همدغه امتیان بیا راپاڅېږي او د دې قادیانو بهتوني به کوي انشاءالله العزیز. رب کائنات جل وعلا دې قادیانیان غرق او تباه کړي او ورسره د هغه خلک پروردګار ذلیل او رسوا کړي. الله دې غرق او تباه کړي. که په سپریم کورټ کې جج ناست دی، که په هائی کورټ کې جج ناست دی، که په آرمي کې دی، که په هره اداره کې دی او قادیاني ته نرم زړه ساتي، رب دې د قادیاني نه اولاد دین تباه او برباد کړي. الله دې دین ذلیل کړي، الله دې دین غرق کړي. او چې څنګه قادیانی واجب القتل لے چې کومه ملګری دی او ورسره واجب القتل لے او ورسره واجب القتل لے. دا په سوشل میډیا باندې زما دا اعلان دی که هغه هر څوک دی او د قادیاني ملګرتیا کوي، قادیاني سره جوړښت کوي، قادیاني له لاره ورکوي، قادیاني ته نرم ګوشه کوي، قادیاني ته قانون جوړوي، قادیاني ته لارې ازادوي، نو دا کافر دی، دا د قادیاني ملګری دی. چې څنګه قادیاني واجب القتل دی دا واجب القتل دی. په هر دغه چې ناست وي، خدای دې وکړي چې جسټس وي، دې سپریم کورټ کې ناست، هائی کورټ کې دې ناست، هر دغه باندې ناست دي. هغه افسري چې کوم خپل کار دی، هغه افسري نه یېرېږي د چا د رسول الله د ذات خبره چې راشي، نه د چا د ډس نه یېرېږو، نه د چا د افسرۍ نه یېرېږو، نه د چا د دولت نه یېرېږو، نه د طاقت نه یېرېږو، د هېڅ چا د چا نه یېرېږو. چې کله رسول الله د شان خبر راشي او د قادیانیانو د مخالفت خبر راشي، باقي موږ د امن خلک یو، په دې منبر چې ناست یو موږ د امن خلک یو، خو امن د قادیاني لپاره نه. رب کائنات جل وعلا دې زموږ او ستاسو ایمانونو کې استقامت نصیب کړي، د خپل پیغمبر سره الله مینه نصیب کړي، خپل پیغمبر سره مینه محبت دا زموږ او ستاسو د ایمان جز دی. الله دې زموږ په ایمانونو کې نور هم زیاته کړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین وصلی الله تعالی علی خیر.